د رسول الله ترور دا حضرت صفیه رضی الله عنها، هغې ته پته لګېدلې دی چې زما ورور حضرت حمزه او زما وراره رسول الله شهید شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ځکه ظاهره خبره ده راټول چا لاس کړ دی چا خپه کړ دی، دا ټول خوګړي بوګړي صحابه کرام پراته دي، شهیدان پراته دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبیر ابن عوام ته وویل سانډوی دی د ترور زوی یم دی، ورته وویل چې ته په دې پلاني ځای باندې ودرېږه چې د مدینې نه ښځې درنه رانشي، بې صبره به شي. زبیر ابن عوام د خپل مخ پټ کړی دی، مدینې طرف ته ولاړ دی، په دې کې زنانه رالاله، دی مور ده او دی زوی دی، یو بل نه پېژني ځکه د جنګي لباس کې دي. دا زنانه چې رالاله دا زبیر ابن عوام ورته مور دی خو مه راځه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام و چې زنانه به نه پرېږدي، ویل اخوا شه زه خبر شم زما ورور شهید شوی دی، چې زه یې نه ورکو د خپل زوی په سینه کې داسې یو سوک ورکو لرې ګزار کو او رالاله او د خپل ورور خواله او خپل ورور له مبارکي ورکړله، پوزه دې پرې کړې ده، سترګې دې ایستلې دي، شونډې دې پرې کړې دي، دا سینې وله ریبلې ده، د هغې نه اینه را ایستلې ده. داسې صورتحال کې نبي علیه الصلاة والسلام چې کله راغی او د خپل تره ته کله وکتل په ژړا شو، ویل لکن حمزه لا بواکي علیه، د حمزه خو نن څوک د ژړا هم نشته دی، که دا په کور کې مړ وی خلکو پسې ژړاګانې کولې. ګوره نن احد د میدان په دې خېټه کې داسې پروت دی. او بیا یې ویل ای تره که زما ترور او ستا خویندې او ستا بچي نه خفه کېدلی، ما نن په دې میدان کې پرېښودلی چې په دې میدان کې دقه شانې ما پرېښودلی وې او دا د احد د ګیدړانو د کارغانو ته خوړلی وې او د قیامت په ورځ د محشر په میدان کې د ګیدړانو د کارغانو د خلو نه ته راوتلی، خو دومره ده چې دا زنانه و بې صبره شي نو زه به تا خښومه. او نبي علیه الصلاة والسلام حکم وکړو چې دا خلک ښخ کوي او دا 70 کسان نبي علیه الصلاة والسلام په دې میدان احد کې هغه دفن کړل، دی دفن کړل. اوس کمې غلطیانې چې شوي نو آل عمران را نازلې شو. وروستو په صورت آل عمران کې د صحابه کرامو ذهن کې یو سوال راغلی و، ډېرو ملګرو ذهن کې سوال و چې دا موږ خو په حق باندې یو، دا موږ ته دا شکست ولې میلاو شو، دا 70 کسان زموږ نه ولې شهیدان شو، موږ خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راغلي وو او موږ خو د حق دپاره راغلي دا موږ ته نقصان ولې میلاو شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ویلو چې قلتم ان هذا، تاسو ویل چې دا د کوم طرف نه راغی، دا مشکل ولې راغی؟ نو الله تعالی ویل قل هو من عند انفسکم، دا ستاسو خپلې غلطیانې، دا ستاسو غلطیانې وې، ورنه الله رب العالمین داسې نه کوله، ستاسو غلطیانې وې. اختلاف عین د جنگ په دوران کې راغی، د مسلمانانو چې کوم اتحاد و هغه اتحاد خراب شو، هغه اتحاد ته نقصان ورسېدو. او کله چې په داسې سنګین حالاتو کې د مسلمانانو اتحاد کلم خراب شي بیا مسلمان ته به شکست ملاوي. عزتمندو دا ټیم ختم دی، زه لیټ هم رالمه و یو ډېره اهمه ضروري خبره کوم هغه دا ده. بله ورځې 2 ورځې وړاندې په ایران کې د حماس چې کوم قائد دی اسماعیل هانیه رحمت الله علیه هغه شهید شو. اسرائیلو په هغه باندې میزایل اټیک وکړو او هغه په ایران کې هغه ته الله رب العالمین شهادت ورکړو. او ظاهر خبره ده د هغه سره زمونږ یو ایمانی محبت دی او جذباتي محبت دی، ځکه چې هغه د فلسطین د جهاد او د حماس د مجاهدینو سرخیل او مشري کوي او د بیت المقدس د حفاظت دپاره هغه تاسو کتلی چې په هغه د وړوکي اختر په شپه باندې 3 زامن او 4 نوسي په یو شپه باندې د هغه شهیدان شو د بیت المقدس دپاره، د انبیاو د ځمکې د حفاظت دپاره او د قبل اول د حفاظت دپاره خپل جان او خپل مال قربان کړل. بلکې په خپل باندې وایي چې زما خاندان د فلسطین او د بیت المقدس د حفاظت دپاره 70 شهدا ورکړي. دا ډېر ګران کار دی 70 شهدا ورکول او یا کسان د یو خاندان نه د بیت المقدس د حفاظت دپاره. نو هغه چې کله شهید شو په ټولو دنیا کې د هغه غیبانه جنازې وشولې. ایران کې دغه شان جنازه وشوله، لکونو خلک په هغې کې شامل دي، تاسو به کتلي نن د هغې تصویر ویډیوز چلیږي، لکونو په تعداد کې خلک. او اوس دا د هغه په قطر کې جنازه شروع ده، اوس به کېږي جنازه غالبا مانځه نه پس د هغه ټایم دی، قطر کې به د هغه جنازه کېږي او د هغه قبر د یوسف قرضاوي خواته ولې قبر جوړ کړی هلته به هغه تدفین به د هغه کېږي، ځکه فلسطین هلته خو د هغه تدفین ممکن نه ده، نو قطر کې به د هغه تدفین کېږي. کله چې هغه شهید شو نو د هغه چې کله غیبانه جنازې کېدلې یو دې حالاتو ته چې د غزې او د فلسطین په خاوره باندې د انبیاو په ځمکه باندې د بلز د ډاکټرانو د ریپورټ مطابق 92,000 شهیدان هلته وشول، 92,000 خلک. یعنې په تاریخ کې دومره لوی جنگ کله شوی دی چې مسلمانان پکې 92,000 مسلمانان دا په هغې کې شهیدان شول، یعنې 1 لاک ته تقریبا د هغوی هغه شهدا ورسېدل. دومره قربانۍ هغې خلکو ورکړلې. د مسلمانانو زړونه زخمي دي، د امت مسلمه زړونه زخمي دي. یعنی 92,000 د انبیاو د هغه نوسي او د هغې بچي او د هغې د خاندان خلک هغه شهیدان شو.
بیت المقدس غزا لوټي لوټي شول، د هغوی کورونه وران شول، د هغوی هسپتالونه وران شول، د هغوی مدرسې، د هغوی سکولونه، د هغوی تعلیمي ادارې تباه او بربادې شولې. په داسې حالاتو کې زه خو یم چې موږ دا روټۍ زموږ څنګه تېرېږي، دا موږ خوب څنګه کوو، دا موږ خوشحالیانې څنګه کوو، دا موږ د خپلو بچو سره او د خپلو بیبیانو سره دا مستیانې او دا خوشحالي څنګه کوو. ځکه هغه قبله چې نبی علیه صلات وسلام مدینې ته لاړو نو 19 میاشتې نبی علیه صلات وسلام هغې ته مونځ کړی دی. 19 میاشتې هغه قبله چې د 1,24,000 پیغمبرانو قبله ده. 1,24,000 12,000 پیغمبران د دې قبلې او د دغه بیت المقدس په صحن کې او دې په غېږ کې دفن دي. 12,000 پیغمبران دا په غځای کې دفن دي، د هغوی قبرونه په غځای کې دي. الله ورته ارض مقدس ویلې ده، الله ورته ارض مبارکه ویلې ده. بدقسمتي دا د په دې حالاتو کې پکار دا و چې د مشرق او د مغرب، د شمال د جنوب د مسلمانانو یو قوت وی، یو اواز وی چې د اسرائیل او د امریکې او د دشمن خلاف د ټولې دنیا د مسلمانانو اواز یو وی. لیکن منګه پس کې تقسیم شو. نن منګ په قوم پرستۍ کې تقسیم یو. د پښتون आवाज ځان له اوچت دی، د پنجابي आवाज ځان له اوچت دی، د بلوچ आवाज ځان له اوچت دی. مسلسل نن د قومیت په نوم باندې خلک راوتلی دی او جلسې روانې دي، جلوسونه روانې دي. امت مسلمه په قومیت کې تقسیم شو مسلسل. پلانې قوم دی او پلانې قوم دی او پلانې قوم دی. جغرافیایي طور باندې خلک تقسیم شو، پلانې ملک دی او پلانې ملک دی او پلانې ملک دی. جغرافیایي طور باندې هغه تقسیم شو. مسلکی طور باندې تقسیم شو، دا پلانې مسلک دی او پلانې مسلک دی. د دې نقصان سره ووتو، د دې منبر نه د اواز موږ بار بار اوچتو چې ګوره دا قومیت، دا لسانیت، دا وطنیت، دا مسلک پرستی، دا مذهب پرستی، دا قوم پرستی دا اسلام ته نقصان ورکوي، دا د اسلام بیانیه کمزوري کوي. هغه راورسېدله چې اسماعیل هنیه شهید شو. تاسو وکتل پرون عامو خلکو نه زما ګیله نشته دی. عوام غریبانان سره څه خبر دي؟ اذان ته چې صاحب جب او دستار وایي، ځان ته چې د منبر او د محراب وارثین وایي، ځان ته چې اهل علم خلک وایي، هغه خلک راولګېدلو پرون او بل پرون په ټولو سوشل میډیا باندې د مسلمانانو په کورونو کې او د مسلمانانو په موبایلو باندې دا اواز روان دی چې د غیبانه جنازه جایز او که دا ناجایز ده. دا بحث روان دی. یعنې چې دا هم لا څه خبره ده، دا جنازه کېږي او که دا نه کېږي. علما دلادل لګیا دي، دلایل وایي جنازه کېږي او جنازه نه کېږي. یعنې کوم چې زمونږ د جهاد سرخیل دی هغه لا خاورو نه دی کوز شوی، نه دی دفن شوی، اوس به دفن کېږي. ګنټه 2-3 پس به دفن کېږي. د هغه لاش لا د ځمکې د پاسه پروت دی او موږ د هغه شهادت او د هغه جنازه دومره متنازع کړله چې دا کفار به راپسې خاندي، اسرائیل به راپسې خنداګانې کړي چې سم کار هم درسره وکړو، پلار هم دله مړ کړو او تاسو هم په کور کې په اختلاف باندې وروستئ. ستاسو اسلام څنګه اسلام دی؟ دا ولې؟ دا صرف د مسلک د وجې نه اختلاف دی، مسلک د وجې نه. دا ټایم کم دی چې ما تفصیلي دلایل ویلې وې، بېګا ما په سوشل میډیا باندې که څوک زما پیج چا کتلی په هغې ما دلایل ویلي دي، ځان له کتلی هم شئ تاسو.